بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه اسامه غازی تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې په لویردیر کې په یتیم خانه دار عمر کې 12 کلنه ماشومه عایشه قتل شوې ده. د دې ماشومې چې کوم پوسټ مارټم ریپورت دی هغه شوی دی او په هغه ریپورت کې څه لیکلي دي دا د لویردیر د ټولو عوامو مطالبه ده چې دا ریپورت دی د عوامو مخې ته وړاندې شي. خو د دې ریپورت کې څه لیکل شوي دي دا ریپورت څه وایي چې د ماشومې مرګ ولې شوی دی، د دې ماشومې سره په دغه مدرسه کې څه شوي دي، دغه معلومات ما ترلاسه کړي دي او دغه معلومات به زه نن ستاسو سره په دې ویډیو کې شریکوم. د دې ماشومې نوم دی عایشه او د دې عمر تقریبا 12 کاله دی. د دې ماشومې مور وفات شوې ده، والد صاحب علاج ژوندی دی او دا ماشومه دغلته په دغه یتیم خانه کې به دې ماشومې سبق ویلو. دغه یتیم خانه د مولانا ضیاء الحق حیدري په سرپرستۍ کې چلیږي. د دې ماشومې نه علاوه په دغه مدرسه کې تقریبا د زرو پورې نورې ماشومان هم اوسېږي، هلته سبق وایي، د هغوی کفالت مولانا ضیاء الحق حیدري کوي. د دې ماشومې سره شوي داسې دي چې د هغې سره دغلته جنسي زیاتی شوی دی او د دغې جنسي زیاتي نه پس دغه ماشومه په دغه ځای کې تقریبا 36 غنټې پرته وه. د 36 غنټو نه پس دغه ماشومه وړلی شوې ده د تحصیل منډه هسپتال ته او هلته د دغې ماشومې پوسټ مارټم شوی دی. اوس د لویردیر چې څومره هم خلک دي هغوی دا مطالبه کوي چې دغه پوسټ مارټم ریپورټ دی د عوامو مخې ته پیش کړی شي. خو په دغه پوسټ مارټم کې څه لیکلي دي، د دې ډیټیل څه دي هغه ماته را رسېدلي دي او دغه ډیټیل به زه نن ستاسو سره شریکوم. تاسو یقین وکړئ چې کله د دغه پوسټ مارټم ډیټیلز ماته رال ما نن د ماسخوتن روټۍ نه ده خوړلې. د دې پوسټ مارټم ریپورټ مطابق کوم چې پولیسو ته لیږلی شوی دی خو لا تر اوسه پبلیک شوی نه دی. چا چې کتلی دی دغه پوسټ مارټم د هغوی سره زما خبرې شوي دي او د هغوی مطابق د دې جنۍ سره د دواړه طرف نه جنسي زیاتی شوی دی. تاسو سوچ وکړئ چې د دغې 12 کلنې ماشومې سره یو وحشي درینده، یو داسې انسان چې په هغه کې بیخي انسانیت نشته، هغې ورسره د دواړه طرف نه جنسي زیاتی کړی دی او د دغې ماشومې نه دومره زیاته اینه تلې ده چې د هغه اینې تلو وجې نه د دغې ماشومې مرګ شوی دی. دغه ماشومه د زیاته اینې تلو وجې نه مړه شوې ده. د دغې ماشومې دغلته قتل شوی دی. د دغې ماشومې چې کوم پوسټ مارټم ریپورټ دی دا پولیسو ته لیږلی شوی دی خو اوس دا د نور انویسټیګیشن دپاره د دغې ماشومې ډي ان اے او هغه کسان په چا چې د پولیسو شک دی او اکثر په سوشل میډیا دا خلک دا خبره کوي چې د مولانا ضیاء الحق حیدري رور باندې شک دی او یو 2-3 کسان نور هم یادېږي. ما چې کومې معلومات کړي دي نو 2-3 کسان نور هم یادېږي خو تر څو پورې چې دا خبره کنفرم شوې نه وي زه د چا نوم اخیستل نه غواړم. د دغې ماشومې او د دغه کومو کسانو باندې چې شک دی د دوی دا ډي ان اے ریپورټ اوس راغستلی شوی دی او دا به لاهور ته لیږلی کېږي. هلته فورنسک لیبارټري ده، په خیبر پښتونخوا کې فورنسک لیبارټري نشته دی. هلته به د دې چې د دغې ماشومې او د دغې سسپیکټس دا ډي ان اے میچ کېږي او هلته به پته لګي چې د دې ماشومې سره دا جنسي زیاتی چا کړی دی او وحشي درینده څوک دی. اوس دا د لویردیر د سیول سوسایټي دلته چې کوم وکیلان دي، د دې ځای چې کوم سیاسي خلک دی، کوم سیاسي مشران دي، دا د هغوی ټولې ذمهواري ده چې دغه ماشوم خپل بچی وګڼي او د دې د انصاف دپاره هر حد ته لاړ شي. پکار دا ده چې دا ټول خلک، دا سیاسي خلک، د سیول سوسایټۍ خلک، دلته چې څومره سماجي خلک دي که وکیلان دي چې دا ټول دا کوشش وکړي چې د دې ماشومې دغه ریپورټ د لاهور د فورنسک لیبارټرۍ نه زر تر زره راشي. ځکه چې د دې نه مخکې هم څو ورځې مخکې په روژه کې غالبا په تیمرګره کې یوه واقعه شوې وه، د ماریا نومې ماشومې سره جنسي زیاتی شوی و. د هغې چې کله ریپورټ بیا لاهور ته لاړو د ډي ان اے کنفرمیشن دپاره نو په هغې کې دومره ټایم لګېدلی و چې عدالت دا ویلي وو، هغوی یو ډیټ ورکړی و عدالت چې که د دې ډیټه پورې دا فورنسک ریپورټ رانغی نو موږ به دا مجرم رها کړو. نو په کار دا ده چې په دې واقعه کې مجرم رها نشي. دلته چې کوم د سیول سوسایټي خلک دی، دلته چې کوم سیاسي خلک دی، هغوی له پوره کوشش پکار دی چې دغه ریپورټ زر تر زره راشي او کوم قاتل چې دی هغې ته مکمل سزا ورکړلی شي.